نن زمونږ او تاسو موضوع او بیان دا د بدعت مفهوم مطلب مقصد چې دا بدعت یی سشیتا او آیا هر یو بدعت په دین کې دا ناروا دی دا حرام دی دا ناجائز دی او کنا د دې څه اقسام شته دي او هغه اقسام ځان نه څه په قرآن حدیث کې رسول الله مبارک یا رستو محدثین او مفسرین او تابعین او فقها او مجتهدین او چکم د امت معتبر خلق دي او د زما او دستا د فرقو او د نامونا پاک خلق دي چې په دغه فرقو او په نامو باندې هغه خلق نه دي یاد شوي هغه یاد شوي دي په مسلمانۍ باندې هغه یاد شوي دي په ایمان والو باندې الله والو باندې د شریعت متبعین باندې دا خلق یاد شوي دي نن سبا زما او ستا ډېرې نامې دي د بدقسمتۍ د وجې نه په ډېرو نامو باندې مونږ او تاسو یادوو چې د هغې نامو تعلق قرآن او حدیث سره او مذهب سره نشته چونکې دا مخکې چې کومه میاشت را روانه ده ربیع الاول شریف او په دغه میاشت کې انشاءالله تعالی 12 ربیع الاول دی چې دا زمونږ لپاره د اخترونو اختر دی د حضور مبارک دنیا ته دراتک ورځ دا پیدایش ورځ یا دا مونږ الحمدلله د خپل نبی مبارک په ولادت باندې ډېر خوشاله یو بیا په دغه میاشتو کې دا مؤمنان مسلمانان پیسې خرج کاو میلاد النبی مبارک پروګرام جوړ کاو او دغه خلق دا د بدعت رټ ولګي او شروع کا دا بدعت او دا بدعت اغا کوم کس چې د محبت په نیت باندې دا میلاد النبی یا سیرت النبی دوی اپ سیرت النبی باندې مناوي کنه سیرت النبی باندې مناو کړي خو مناوي کړي مونږ هغه ته جایز یو سیرت النبی تم جایز یو او میلاد النبی تم جایز یو نو بیا دا خلک دا باز مؤمنان مسلمانان ډیر پریشان ای چې دا بدعت با دا بڅشیته او آیا هر یو بدعت حرام دی او بیا خودی ارته حدیث هم یی کل بدعت ضلاله دا حدیث مونږ ډیر اورو بیا په دغه وخت کې کل بدعت ضلاله هر یو بدعت دا گمراهی دا وکل ضلاله فی النار او هر یو گمراهی انسان چرته بوزي اور د جهنم لی بوزي کاش چې الله نه یریدای کاش چې رسول الله مبارک نه یریدای او دغه حدیث مفهوم یا د حضور مبارک امت ته صحیح بیان کړی وي کاش چې داسې وای خو بس مونږ دومره په نامو کې راګیری یو چې بیا به هغه خلک یې چې بیا خو به اهل سنت و جماع خلک په مونږ باندې برشي او خلق بورته بیا حق خلق وي کچرته مونږم د بدعت معنا صحیح وکړو اقسام یا بیان کړو اقسام او تعریف یې وکړو نو دغه خلق بیا ګیرګي په دغه خبرو کې نو دی وجنا مونږه مخکم ما دا خبره تاسو د بار کړي چې مونږ الحمدلله د چا خیال او لحاظ په دی باندې نه ساتلای چې فلان بخفشي او فلان بسی مونږ یو چې مونږه متبعين د قران او د حدیث او د خپل مذهب یو دا ازما خبره به د چا په ظاهر باندې د چا په خلاف باندې درومي او چا په خلاف نه چا د موافق بدرومي بس دا هغه سړی خپل سوچ دی خو زما دا کومه خبري چي دي دا بالکل د قران او د حدیث مبارکو نچوړ زار ته بیانوما